اسفندیار خان په سبا دی مینده درم په سبا دی مینده او ملک په سبا دی نو زه د صوبې د تنظیم شکریا ادا کوم چې ما له دا موقع راکړه چې زه د ثوابې په خوره په کلیزه کې شرکت وکړم دا زما دپاره ډېر لوی عزت دی او ډېر لوی اعزاز دی او نن ستاسو د ټولو موجودګي دا زما دپاره ډېره لویه حوصله ده دلته چې زه نن راتلم نو ما په ټوله لار د صوبې د ملګرو سره د خدای بخلي حاجي رحمت الله کاکا خبرې کولې هغه زما وختونو خبرې مې کولې چې کله ثوابې ته په لومړني ځل زه خپل نیکو خپل پلار سره راغلم د حاجي صاحب حجرې ته د هغې واقعه خبره مې ورته کوله او بیا چې د ګاډي نه راکوز شوم نو په ناجوړه وجود امان الله حاجي صاحب په سړک زمونږ استقبال ته ولاړ بیا چې دلته رالم نو ډېر خوشحاله شوم ځکه چې هغه یو ورور خو مې د مجبورۍ په بنیاد نن نشته الله دې کړي چې هغه هم زموږ ترمنځ وي او ډېر زر ترمنځ نظام الرحمن خبره کوم خو دلته چې رالم نو هغه ورکوټې ماشوم چې د څو میاشتو تصویر د هغه ما په یو بینر ولیده نو ما امیر رحمان ته وایي چې امیر رحمان ورور دا څوک دی ما ته وایي چې دا دی رواره دي دنیا ته راغلی دي د څو میاشتو وي دا مې د هغه تصویر لګولی دی نن الحمدلله د حاجي صاحب وسې او د امیر رحمان زوی سم یو رحمان په سره ټوپۍ کې په سور واسکټ کې په دې سټیج موږ سره ناست دی او دغه شانتې دا سلسله تش د یو خاندان ته محدود نه ده د ثوابې هر کور او هر خاندان عمدغه روایات برقرار ساتلي د هر کور د هر خاندان چې کړ دي که په کومه لار روانو نږدې په کومه لار روانو پلار په کومه لار روانو نن الحمدلله هغه زلمي او هغه ځوانانو په هغه لار روان دي زه به په دې موقع باندې د خپل یو بل مشر خصوصي شکریا ادا کړم مخامخ ناست دی او چېرې د سټیج شوق مې کړی پرویز خان پرویز لالا پرویز لالا په دې شکریا ادا کوم مسواک زما دا ډېر خواږه مشران ناست دي د ټولو مشکور یم چې څومره سپین ږیري او مشران دلته ناست دي او پرویز والا څو ورځې مخکې راغلی او په خدای خدمتګارو په باچا خان بابا باندې یو ډېر ښکلي لیک کړی دی تاریخ یې په ډېر ښه انداز بیان کړی دی حقایق یې په ډېره ښه طریقه بیان کړي دي خو پرویز والا د دغه ستړي لپاره د باچا خان بابا د یو ادنا کارکون په حیثیت زه ستاسو ډېره شکر ادا کوم ډېر مشکور یم چې کومه ستړې تاسو کړی دی او دومره ښه کتاب هم لیکلی دی چې ما پوره نه دی ویلی خو هغه ورځ زما مشري زوی ما سره ناست و نو زما مشري زوی ما ته وایي چې بابا احمد لالا راته وایي چې کله ناکله د پارټۍ په سرګرمو کې حصه ده نو ما هغه ته وایي چې اکبره فی الحال وکالت دې شروع کړی دی وکالت ته توجه ورکړه او کله ناکله که وخت د سړي نه وخت ورکوه خو مې که ځان پوهول غواړې بچې نو هغه کتاب مې لاله دو کتاب و یو مې ځان سره وساته یو مې هغه ورکوی واله اکبره بچې اول د خپل مشرانو د تاریخ نه ځان خبر کړه نو بیا به نوره خبره کړو بهرحال تاسو ډېر انتظار کړی دی یوې 2 بجو داسې تاسو راغلي ما ستاسو د انتظار هم احساس دی او د وخت کمی هم راته احساس دی خو بعضې خبرې ډېرې ضروري دي او د دې موقع په مناسبت په هغه خبرې ضرور کول غواړي زما نه مخکې حسین شاه خان د باچا خان بابا د سوچ فکر نظریې جدوجہد په حواله تاسو سره ډېرې ژورې خبرې وکړې باچا خان بابا چې د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت کم سوچ فکر و نظریہ
خلکو ته بیان کړی و او په خپل په عمل کړو. باچا خان بابا چې د پښتون قوم او د پښتون قوم د بچو د تعلیم لپاره کوم جدوجہد کړو. باچا خان بابا چې د امن لپاره کوم ستړي کړی و. باچا خان بابا چې د پښتنو په معاشره کې د عدم تشدد په لار کوم سفر کړو. او باچا خان بابا د عدم تشدد په لار سفر وکړو او د عدم تشدد په ذریعه انګریز ته شکست ورکړ او د قوم د غلامۍ نه خلاص کړ. هغه خبره را سره حسین شاه خان ډېره تفصیل کې وکړه. بیا د ولي خان بابا په حواله حسین شاه خان ډېرې تاریخي او ډېرې غرضي خبرې وکړې. په دې ملک کې د آئین او د قانون د حکمرانۍ لپاره د ملک له متفقه آئین ورکول دي. د صوبو د برخې او د حق لپاره د جمهوري نظام د استحکام او مضبوطیا لپاره